والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أزلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. الحديث. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. زما عزت مندورن مشران و کشران، اللہ پاک قرآن کریم کی دمیاش در رمضان بیان کی تعریف کی جمیاش در رمضان سرنگ میاشتا. اللہ پاک فرمائی: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میاش در رمضان آغا میاش دا چه اللہ پاک پا دی میاش کی قرآن کریم نازل کرده. نو میاش در رمضان کې الله پاک قرآن مجید نازل کړي، بلکې په حدیث مبارکو کې راځي چې څومره الله پاک کتابونه او څومره الله پاک صحیفې را لېږلي، دا ټول الله پاک په دې میاش د رمضان کې را لېږلي او را نازل کړي دي. خو قرآن کریم کې الله پاک په درې ځای او په درې مقامونو کې د قرآن کریم د نزول تعیین کوي. اولم دا آیات کریمه چې الله پاک فرمایي میاشت رمضان هغه میاشت ده چې الله پکې قرآن کریم نازل کړی ده. صحابه کرامو ته دا معلومات وشو چې قرآن کریم الله پاک نازل کړی په میاشت رمضان کې. خود قرآن کریم دو قسم نزول دي. یو د قرآن کریم نزول د لوح محفوظ نه اول اسمان ته شوی، بیا د اول اسمان نه
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې څه په مکه معظمه کې او څه په مدینه منوره کې نازل شوی ده. نو چې کوم هغه نزول د فتن واحدتن په یو ځل باندې ده، لوح محفوظ نه اول اسمان ته هغه په میاشت د رمضان کې شوی. نو الله پاک فرمایي چې هغه د فتن واحدتن یو نزول چې شوی د قرآن مجید هغه میاشت د رمضان کې شوی ده. په بل مقام کې الله پاک فرمایي چې په دې آیات کریمه دې ځکه خو معلوم شو چې میاشت رمضان کې الله نازل کړی قرآن. دا معلومات نه کیږي چې آیا الله پاک دا قرآن کریم د شپې نازل کړی که د ورځې نازل کړی. الله پاک قرآن کریم کې بل مقام کې فرمایي چې قرآن کریم موږ نازل کړی په شپه مبارکه باندې، فی لیلة مبارکه. الله پاک فرمایي چې قرآن کریم موږ نازل کړی په مبارکه شپه باندې. نو صحابه کرامو ته دا معلوماتو شو چې قرآن کریم میاشت د رمضان کې نازل شوی او د میاشت د رمضان په کوم وخت باندې الله پاک فرمایي د شپې په وخت باندې، معنا په شپه کې الله پاک قرآن کریم نازل کړی دی. بیا صحابه کرامو ته دا معلومات نو چې الله پاک په شپې نازل کړی دا په میاشت د رمضان د شپې په موقع باندې. په کومه شپه نازل کړی د الله پاک قرآن کریم کې بل مقام کې فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر. الله پاک فرمایي چې دا قرآن مجید ما په لیلة القدر شپه باندې نازل کړی دی. نو میاشت د رمضان هغه مبارکه برکتناکه میاشت ده چې الله پاک قرآن کریم په دې کې نازل کړی او د دې میاشتې په شپه کې نازل کړی او په شپه کې په لیلة القدر شپه کې الله پاک دا نازل کړی ده. او د لیلة القدر شپې په حدیث مبارکو کې قرآن مجید کې ډېر زیات فضایل راځي. دا کوم حدیث مبارک چې تلاوت کو سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته د میاشت د رمضان نه ورځ مخکې، یعنی په آخري ورځو د شعبان کې پیغمبر علیه السلام مونږ ته دا حدیث مبارک فرمایي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې حدیث مبارک کې صحابه کرامو ته د میاشت د رمضان راتلو نه مخکې د میاشت د رمضان د اعمالو بیان او انتظام او تدبیر بیانوي. اول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې میاشتې یو عظمت بیانوي، برکت بیانوي او په دې شپه د دې رمضان کې یو شپه د چې لیلة القدر شپه هغه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رڼا اچوي. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې میاشتې د فرض درجه او بیا د نفل درجه او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې میاشتې نه تعبیر د صبر په معنا سره کې چې دا میاشت د ته میاشت د شهر الصبر ویل شي او په بدل د صبر کې جنت. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې میاشت د رمضان دویم نوم دریم بیانوي، شهر الصبر او شهر مواسات، چې هغه مقصد دا چې یو بل سره ښېګڼه کول. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې میاشتې یو بل خوبي بیانوي چې میاشت د یزداد فیه رزق المؤمن، دې کې د مؤمن مسلمان رزق زیاتیږي. بل پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو ته وایي که په دې میاشت کې که مسلمان د بل مسلمان روژه ماتې وکړه، د دې بنده روژه ماتې تیارونکي ګناهونه به رجیږي او د ده به رقبه د جهنم نه خلاص شي. او ماتونکي بنده چې انتظام کړی د ته به داسې اجر ثواب میلاویږي چې کم نیونکي د روژې ده، خو د هغه ثواب کې به هم کمی نه راځي. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته تپوس کوي، بیا جواب ورکوي. بیا پیغمبر علیه السلام د څلورو خصلتونو بیان کوي چې څلور خصلتونه څلور کارونه تاسو به په دې میاشت رمضان کې کوئ. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د میاشت ته شهر عظیم وایي، قد ازلکم شهر عظیم. اے صحابه کرام په تاسو باندې یو عظیمه میاشت را روان ده. عظیم او عظمت او لویواله په دې کې نه ده چې دا میاشت په مقصد دا د ورځو په اعتبار باندې ډیر زیات وي، معنا عدد به ډیر زیات وي، نه په دې اعتبار باندې عظمت او عظمت او لویواله ده چې کمیت په لحاظ سره چې دې کې به ورځ شپې اوږدي، نه
بلکې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې شهر عظیم، دا یو میاشت عظیمه میاشت ده په اعتبار د حیثیت سره. معنا حیثیت د دې میاشت دی چې ډېر لوی عظیم حیثیت لري. حیثیت په دې اعتبار سره چې مطلب دا یو میاشت او مغه ورځ شپې چې د نورو میاشتو دي د ده به مې په اعتبار د عدد سره او چې کوم اندازه د اوږدوالی لنډوالی د نورو میاشتو د ورځو غونته وي، خو حیثیت به د یو عظیم حیثیت به لري دا میاشت. حیثیت پس عبادت، حیثیت پس مطلب په د روجهدار، حیثیت پس په دې کې خوراک، په دې کې څښاک، په دې کې خوب، په دې کې هر څه شی به د عظمت خاوند وي، د فضیلت خاوند وي. لکه دا چې مثال په طور ذهن ته راځي چې دا میاشت لکه نورو میاشتو غوندې په اعتبار د شمار سره او په اعتبار د اوږدوالي لنډوالي د بیا حیثیت څومره داسې اوچت ده. او لکه مثال په طور که موږ او تاسې سوچ وکړو کرنسي د یو ملک او د بل ملک په اعتبار د عدد سره ټول یو وي، خو په اعتبار د حیثیت سره او غټوالی عظمت او قیمت ډېر زیات وي. لکه مثال په طور د دې ملک 1 روپۍ او یا مثال په طور ډالر شو، یا مثال په طور یو دینار شو د کویت. نو مقصد دا چې دې 1 روپۍ او د کویت چې دا د کویت 1 روپۍ دې غالبا چې 1500 که 600 روپۍ راځي. نو ګوره حیثیت په اعتبار سره کرنسي اوچت ده، د حیثیت په اعتبار سره دغه میاشت چې دغه عظیمه ده. عظمت پیغمبر علیه السلام هغه دا فرمایي چې په دې میاشت کې لیلة خیر من 1000 شهر. عظمت دا ده چې په دې کې په دغه میاشت کې یوه شپه ده دا خیر من 1000 شهر، دا بهتره ده د 1000 میاشتو. د څه نه؟ د عبادت نه، د 1000 میاشتو د عبادت نه. د دغه یوې شپې عبادت دا د 1000 میاشتو نه بهتره ده. نو چې ګوره چې یوه شپې عبادت په دې کې چې یوه شپه ده د هغه شپې عبادت په دې کې مقصد دا چې 1000 میاشتو نه مقصد دا چې بهتره ده. خو 1000 میاشتې کومه میاشتې؟ ګوره یو هغه ده چې مثال په طور سره خپل عبادت وکړي، یو دا چې الله پاک فرمایي چې هغه نه بهتر. مثال په طور یو سړی اودس کوي، نو اودس دا چې 4 اندامونه مینځلو دا یو ځای به پکې وچ نه پرېږدي، که یو ځای پکې وچ پاتې شو اودس نه کیږي. او د تیمم په باره کې الله پاک فرمایي هغه د خپله موږ پوهېږو چې خوره خو پاکول نه کوي، خوره خو بیرته ګنده کول کوي. خو الله پاک فرمایي چې تیمم حکم بیانوي، نو الله پاک فرمایي چې که دی غسل کي غسل نه پاک شو، که دی بیا اودسۍ نه پاک شو، الله پاک فرمایي چې دی پاک شو. نو چې الله پاک د پاکۍ نسبتو کې دی بنده لره، نو دې کې به هېڅ قسمه شک دی مطلب بالمازتوب او د پلیتوب نه راځي. نو چې کله الله پاک قرآن کریم کې فرمایي، پیغمبر علیه السلام په حدیث مبارکو کې فرمایي چې یوه شپې عبادت چې ده دا د 1000 میاشتو عبادت